السلام علیکم ملګرو نن به موږ د قرآن پاک پښتو ترجمه په سلسله کې د سوره بقره آیات نمبر 28 او 29 دغه به ترجمه کوو او وسره به علاوه خبره کوو. نو چلو ملګرو شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نومې سره شروع کوم چې ډېر مهربانه ده، ډېر رحم کوونکه ده. ان الله لا یستحی، بشک الله تعالی نه شرمیږي، ان یضرب مثلا ما بعودة، چې ویر کی مثال د میاسه، یعنی په میاسه باندې چې هغه مثال ویر کی. فما فوقها، او یا د هغې نه پوسه، ویل چې دا د الله تعالی مخلوق ته او هغه په هر خپل مخلوق باندې فخر کوي. هغه خپل مخلوق ډېر بهترین تخلیق کړی، دی وجې نه هغه نه شرمیږي چې هغه د خپل مخلوق کې د څه شي مثال ویر کی. فاما الذین آمنوا، پس هغه خلق چې هغه ایمان وروړه ده، فیعلمون، هغه پیږي، هغه ته دا علم ده، هغه ته دا پاته ده، هغه په دې پوي دي انه الحق من ربهم، چې دا مثال چې الله تعالی کوم ویر کړل یا په قرآن پاک کې چې څومره مثالونه الله تعالی ورکوي نو دا ټول حق دي. و اما الذین کفروا، او هغه خلق چې هغه انکار کړه، کفر کړه، یعنی کافرون دي. فیقولون، هغه یای ماذا اراد الله بهذا مثلا، څه ارادې دي د الله تعالی په دې مثال سره، یعنی دا مثال د ویلې وکړه، د ارادې څه دي. دا دمره وړي کوونه مخلوق چې موږ سره په څه کې ګڼونه، دې مثال الله تعالی ویلې وکړه، د ارادې څه دي. یذل به کثیرا، په دې سره ډیر خلق گمراهی میمی. و یهدی به کثیرا، او ډیر خلق دې سره لیار میمی، یعنی هدایت میمی. وما یذل به الی الفاسقین، او نه گمراه کیږي په دې سره مگر فاسق خلق. اوس الله تعالی په بل آیات کې مشتا د فاسق خلقو علامات شي چې فاسق خلق کیم ده. الذين ينقضون عهد الله، هغه خلق ده چې هغه متوي عهد چې الله سره کیم شو ده، من بعد میثاقه، پس ته یعنی چې بالکل پخته کی، یعنی مور په ولګي لکه موږ چې سټامپ پیپر ولیکو داسې. نو چې څو وخت دا پوخ تړون وکي د الله تعالی سره، نو هغه نه پس یعنی دا د هر تړون دی متوي، بس خپل چار چې د اوزي بیا پلا دای دې پرور نه کوي. نو او چې بیا څو وخت پوخ تړون و سره وکي، سټامپ پیپر و سره ولیکي چې داسې بزک وان، نو هغه نه پس دای الله تعالی حکمونه متوي. ويقطعون ما امر الله به، یعنی پہله یو مثال خو ورکړه چې دا الله تعالی سره چې کیم څه لین دین کوي، کیم څه تړون و سره کوي، کیمه معاهده و سره کوي، هغه معاهده دا اسه هم متوي، خو که بالکل پاخه معاهده و سره وکړه هغه هم متوي. ويقطعون ما امر الله به، او کټ کوي هغه څه چې الله تعالی حکم ورکړه دا په دې سره ان یوصل، چې میل میلاپ کو،
یعنی سره یو کېږو. هغه څوک دي الله تعالی چې کومې رشتې تو ته په مور په خېټه کې تیارې درکړي دي، تو په هغې کې هیڅ یعنی هیڅ قابلیت ته تو نشته. یوه رشته تو چې هغه ته جوړوي په دې دنیا باندې ته جوړوي، هغه رشته بیله. دغه رشتې چې کومې تو ته مور په خېټه کې الله تعالی تیارې درکړي دي، پلور دې دا، مور دې دو، ورونه دې دي، خویندې دې دي، نیکه دې دا، نیو دې دو، د مور طرف نه ها، د پلور طرف نه ها، داسې د مور طرف نه د تو تیارې رشتې دي چې تو ته یې درکړي دي، پلور طرف نه تو تیارې رشتې دي چې الله تو ته درکړي دي. دې کې د تو خپل څه صلاحیت نشته، دا الله تعالی تو ته تیارې رشتې درکړي دي. او دغه رشتې الله تعالی یایي چې دا یې کټ کوي، یعنی دغه سره بدۍ کوي، دغه نه ځون خلاصوي. دغه سړی فاسق ته چې دته الله تعالی کومې رشتې ورکړي دي او هغو سره یې جوړ سوتلو دته یعنی حکم ورکړی ده، ما امر الله حکم یې ورکړی ده، هغه رشتې دا متوي ويفسدون فی الارض. او دریم خاصیت دا شی ده چې دا په مځکه کې فساد جوړوي. یعنی دا درې خاصیتونه د فاسق سړي دي. په دې کې چې کوم یو خاصیت هم پته کې دا فاسق ده، دا د الله حکمونه متوي، الله تعالی سره چې کوم تړون د کړه کومې وعدې وې سره کوي، بیا دا هغه موتی کی. او دا خپل د مور پلور طرف نه چې د کومې رشتې دي دغه دا خیال نه سوتي، دغه د مینه محبت نه سره کوي، دغه سره جوړ نه سوتي، او دا متوي یعنی کټکوي او فساد جوړوي په مځکه باندې. اولئک هم الخاسرون، دغه خلک دي چې دا ډېر په نقصان کې دي. او الله تعالی چې کوم شي ته دا وایي چې دا په نقصان کې ده، نو دا پوه شه چې دا جهنمي ده.